بالکل ګوره مولانا خانزیب صاحب داغه پیژنګلو خو سیاست دی او د قام پرست سیاست دی، خو داغه خبره د ټول قام دپاره وه. هغه دی د باجوړ، خو هغه د مردان خبره هم کړې، د سوات خبره هم کړې، د پېښور خبره هم کړې، د وزیرستان خبره هم کړې، هغه د چمن، د ژوب، د کوټې، د هر ځای خبرې هغه کړې ده. نو هغه خو یو داسې سړی و چې هغه یو قام پاله پښتون پرست او پښتون پاله سړی و. ټیک ده، په دې کې خو هېڅ شک نشته چې هغه د خپل بچي دپاره سر نه دی بایللی، د خپل رور شیخ جانزاده صاحب دپاره سر نه دی بایللی چې د هغه سپینې ګیرې ته او د ټیټې ملا ته نن ما کتل چې هغه په کم حالت کې ولاړ دی، نو هغه تصور سړی نه کړي د هغه نه یو ځوان زلمی د کار سړی ترې لاړ که نه، لکه په ټولې پښتونخوا غم دی، نو په دغه کور به څومره غمي. لکه مولانا خانزیب د سر سړی دی، موږ ورته ځکه د سر سړی وایو چې د امن خبره کړې ده او د سر په بدلی کړې ده او ثابته یې کړه، ځان یې قربان کړ. نو په داسې موقع هم له بده مرغه په کار ده چې قام راټول شي، کاشف جانه خپل غم وجاړي او تګلاره جوړه کړي. نو په دې دوران کې هم ځینې خلک داسې یو بل ته پیغورونه کوي چې فلانکی رانغی او فلانکی دا ونه ویلو او فلانکی هسې لګیا دی او فلانکی به څه وکړي. او د عثمان کاکړ صاحب خبره وکړه، تاسو د هارون بلور خبره وکړه، مفتی منیر شاکر، ګیلمن وزیر، لوی لوی داسې نومونه چې د هغوی کار و په دې پښتنه ټولنه کې، هغه موږ ولیدل چې 13-4-5 کلونو کې هغه په نښه کړی شول. او عجیبه خبره دا ده چې د دې ټولو جنازو او دعاګانو له هغه سړی تللی چې هغه نن خاورو ته وسپارل شو، مولانا خانزیب. او په دغه جنازو په دغه دعاګانو کې مولانا صاحب په تکرار سره یوه خبره کړې ده، او هغه د امن او هغه خلک چې د قام د مشرۍ مطلب دعوې کوي، دا د هغوی کار دی چې قام دا سوال کوي چې اخر تر کومه موږ جنازې اوچتو. دا د قام سوال دی. بله لار خو لکه ګوره که د جنگ وي نو هغه بالکل غلطه لار ده. دلته یو نظام شته دی، که څوک دې ته وایي نو دا به څو جذباتي خلک وي، نو آیا یو ټول قام په یو جذباتي ډله پسې روان شي؟ لکه دا خو مونږ دا ځکه دا جذباتي ټکي استعمالومه کاشف جانه چې دا قسمه خبرې هم په داسې حالاتو کې رامخې ته شي بیا څه نه وي. ګینې د قام دا مسله خو نن نه وه که نه، دا خو د 13 کال نه وه که نه، د دې خو 40 کاله وشو چې په دې خاوره باندې د امن مسله ده، د جنگ خبره هغه به مونږ ګایډ کړو، مونږ به ترې زده کړه وکړه، هغه اواز لاړ. ټیک شو. اوس دا خلک چې ګرځي دوی د امن سپینه جنډه راخیستي، نو هم ورسره مونږ نه ودرېږو. دا خلک چې کله وټونو ته ودرېږي، الیکشن ته ودرېږي، د امن غږ کوي، نو مونږ یو سړي له 10,000 ووټ ورکوو او مولانا خانزیب له 10,000 ووټ ورکوو. هم په اثبات وي دوی څه کړي. مولانا صاحب بیا د باجوړ تاریخ ولیکه، نو چې تاسو ګورئ نو موږ ته یو څرک راکوي چې تاریخ باید څنګه ولیکلی شي. نو دا د مولانا صاحب ډېر لوی احسانات دي په پښتنو باندې. ګوره یو کتاب یې ولیکه، خو د هغې وروستو ډېر خلک دا کوشش کوي چې په خپله ضلع باندې کتاب ولیکي او د تاریخ کتابونه ولیکي، دوړی پاسوله هغه ور چې کوم دی نو هغه بیرته که چې راځئ کار وکوي. نو دا د مولانا صاحب په باجوړ نه، په کاشف او په ټکر نه، دا په ټولو پښتنو احسان و چې هغوی ته یې وښودل چې ستاسو په پښتونخوا کې څه دي، څه وسایل دي. دا تش تور غرونه او خړ غرونه نه دي، باقاعده یې دا مونږ ته لکه د کتاب وسپړدل چې په دې کې څه امن پاسون دپاره کوم ولسي پاسون چې کوم په 14 جولای باندې د کوم کمپین کې چې مولانا صاحب شهید شو، څه ګڼئ دغه امن پاسون خو وبشي که وشي نو څومره اثر بلي؟ ګوره زه لکه د مولانا صاحب غم خو ډېر لوی غم دی، خو د تسلی خبره پکې دا ده چې هر سړی په مولانا صاحب خفه دی او هر سړی دا وایي چې دا په امن ګزار شوی دی. یعنی د مولانا صاحب میسج پیغام هغه رسېدلی دی، دا اوس کنټینیو کول پکار دی.